تاسو د کرکټ په حق باندې هر رقم معلومات غواړئ نو کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دې سره څنګ کې یو بیل آیکن د په هغه باندې مطمئن کلیک کړئ. السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته ووایم چې افغانستان پریمیر لیګ کې دغه لوبغاړي په څومره قیمتو باندې اخیستل شوي دي. دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته مکمل معلومات درکړم چې افغان لوبغاړي په څومره بیه باندې اخیستل شوي دي او همدغسې خارجي لوبغاړي په څومره قیمتو باندې په افغانستان پریمیر لیګ کې اخیستل شوي دي. نو دوستانو افغانستان پریمیر لیګ کې چې دغه لوبغاړي اخیستل کیږي دې ته دوی مختلف کیټګریانې ورکړي چې کیټګري A کې آیکن لوبغاړي، کیټګري B کې ډایمنډ لوبغاړي او کیټګري C کې بیا ګولډ لوبغاړي او همدغسې کیټګري ای کې بیا سلور لوبغاړي. دوستانو کیټګري A یعنی آیکن لوبغاړو کې چې کوم لوبغاړي اخیستل شوي دي هغې کې برینډن مکلم، رشید خان، کریس ګیل، شاهد افریدي او همدغسې انډري رسل شامل دي چې د دغه قیمتونه ټول له قیمته بیه باندې اخیستل شوي دي چې قیمتونه 1,00,000 امریکایي ډالر دي. دوستانو دغه لوبغاړي چې کوم دي دغه 15 لوبغاړي په 1,00,000 امریکایي ډالرو باندې اخیستل شوي ول چې آیکن لوبغاړو کې شامل شوي ول. او همدغسې دوستانو کیټګري B یعنی ډایمنډ کیټګري کې چې کوم لوبغاړي اخیستل شوي دي هغې کې وهاب ریاض، اصغر ستانکزی او همدغسې کورن مونرو، محمد نبی، تمیم اقبال، مجیب زدران او همدغسې لوک رانکي، حضرت الله زازی، تیسارا پریرا او محمد شهزاد. دوستانو دا هغه لوبغاړي دي چې په ډایمنډ کیټګري کې شامل شوي دي. دوستانو د خارجي لوبغاړو قیمتونه په دغه کې 15,000 امریکایي ډالر دي او همدغسې د افغان لوبغاړو قیمتونه بیا 80,000 امریکایي ډالر دي چې یو ډېره قیمته بیه باندې دغه لوبغاړي اخیستل شوي دي. او ټول نه ښه خبره دا ده چې حضرت الله زازی په 80,000 امریکایي ډالر باندې اخیستل شوی ده د کابل لخوا نه. او همدغسې دوستانو C کیټګري کې چې کوم لوبغاړي اخیستل شوي دي د دې قیمتونه خارجي لوبغاړو لپاره 50,000 امریکایي ډالر دي او د افغان لوبغاړو لپاره بیا 40,000 امریکایي ډالر دي. دوستانو په دغه ګولډ کیټګري کې چې کوم لوبغاړي اخیستل شوي دي هغه پول سټرنګ، نجیب زدران، روی بوپارا، آفتاب عالم، ګلبدین نایب، شفیق الله شفق، نجیب ترکی، کولن انګرام، فرید ملک، جاوید احمدی، کیمرون ډیل پورټ، شرف الدین اشرف او همدغسې سمیع الله شینواری. دوستانو دا هغه لوبغاړي دي چې ګولډ کیټګري کې شامل دي چې د خارجي لوبغاړو قیمتونه 50,000 امریکایي ډالر دي او د افغان لوبغاړو قیمتونه بیا 40,000 امریکایي ډالر دي. او دې نه علاوه دوستانو بیا D کیټګري یعنی سلور کیټګري کې چې کوم لوبغاړي اخیستل شوي دي د دې قیمتونه دوستانو 10,000 امریکایي ډالر د خارجي لوبغاړو لپاره دي او همدغسې 20,000 امریکایي ډالر د په افغان لوبغاړو لپاره دي. دوستانو په دغه لوبغاړو کې چې کوم لوبغاړي په سلور کیټګري کې اخیستل شوي دي هغې کې ټیمن مایلز، سیم بیلنګز، افتخار احمد، حمزه هوتک، محمد عرفان، بن لفلنګ، کامران اکمل، قیس احمد، عثمان غنی، اکرم علی خیر، میچل مګلینګن، مشفق الرحیم، محمد حفیظ، رحمت شاه، نوین الحق، ظهیر خان، سهیل تنویر، روری ایوانس، وهن پارنر، شاهد الله مندوزی، مسلم موسی، افسر زازی، کریس جوردن، فهیم اشرف، روک رایٹ، عظمت الله عمرزی، رحمت الله گربز او ضیاء الرحمن اکبر. دوستانو دا هغه لوبغاړي دي چې په سلور کیټګري یعنی په D کیټګري کې شامل شوي دي چې د خارجي لوبغاړي لکه محمد عرفان، کامران اکمل، همدغسې محمد حفیظ، مشفق الرحیم، میچل مګلینګر د دغو قیمتونه 10,000 امریکایي ډالر دي او د افغان لوبغاړو لکه رحمت شاه، نوین الحق، رحمت الله گربز، شاهد مندوزی، همدغسې دوستانو د مسلم موسی، افسر زازی د دغو قیمتونه بیا 20,000 امریکایي ډالر دي چې په D کیټګري کې اخیستل شوي دي. او همدغسې دوستانو بیا E کیټګري کې چې کوم لوبغاړي اخیستل شوي دي یعنی ایمرجنګ لوبغاړي ورته ویلل کیږي یعنی نوی ځوان لوبغاړي ورته ویلل کیږي. دوستانو په دغه قیمتونه چې کوم دي هغه 10,000 امریکایي ډالر دي چې د افغانستان له خوا نه وقار سلام خیر، عبدالباقي، وقار الله اسحاق، وحید الله شفیق، طارق ستانکزی، درویش رسولی، فرحان زاخیل، سمیع الله سالارزی، فضل حق، عمران جنت، خیبر عمر، نصرت قریشی، ظهیر شیرزاد، فطرت الله خاوری، شوکت زمان، عثمان عادل، ضمیر خان، ناصر توتاخیل، طاهر عادل، یوسف زازی، ضیاء الرحمن، فضل زازی. نو دوستانو دغه هغه لوبغاړي دي چې ټول نه کمه بیه باندې اخیستل شوي دي چې 10,000 امریکایي ډالر باندې اخیستل شوي دي. دوستانو دغه د افغانستان ځوان لوبغاړي دي چې په دغه کیټګري کې شامل شوي دي.
دوستانو دې نه علاوه یو بله کټګري د CICC اسوسییټ او افیلیټ ټیمونه چې کوم دي لکه نیپال او دغه هانګ کونګ او سکاټلند دغو نه به م یعنې یو ټیم اخلي. هغه کې دوستانو محمد نوید COAE لوبغاړی د په 15,000 امریکایي ډالر باندې اخیستل شوی ده او همدغسې ریان ټیسکوچ اقدام دی یو پخوانی لوبغاړی ده، دا هم 15,000 امریکایي ډالر باندې اخیستل شوی ده. او سندیپ لمچانې چې د نیپال یو ډېر ښه لیګ سپینر ده، دا هم په 15,000 امریکایي ډالر باندې اخیستل شوی ده. محمد احسان علي خان دوستانو دا هم یو نوی ځوان لوبغاړی ده چې د عمان ټیم د افیلیټ ممبر ټیم ده، دا 15,000 امریکایي ډالر باندې اخیستل شوی ده. او کولن میکرو دا د سکاټلند یو لوبغاړی ده چې 15,000 امریکایي ډالر باندې اخیستل شوی ده. نو دوستانو دغه لوبغاړي ول افغانستان پریمیر لیګ کې چې دغه قیمتو باندې اخیستل شوي دي. امید لرم دوستانو چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. دوستانو که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي نو دا ویډیو حتما لایک کړئ او شیر کړئ او د موږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. که تاسو په دغه چینل کې نوي یئ لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی ده، دې سره څنګ کې یو بیل آیکن هم ده، په هغې باندې مطمئن کلیک کړئ او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.